بیا هم ستړي مه شئ. د نورو ژبو ویونکي او په ټوله کې نړیوال د خپلو ژبو ارزښت ته په پوره درنښت او احترام قایل دي. له همدې امله ځینې ژبې د هغوی د ژبې تر اغېز لاندې راغلي او ډېری ژبې د ورکېدو په حال کې دي. څېړنې ښیي چې تقریبا په لسګونو زرو ژبې د انګلیسي او د ځینو نورو ژبو له امله د مرګ له حالات سره مخ دي، یعنې په ورکېدو دي. په پښتو ژبې ته هم په وروستیو کې ډېر زیات خدمتونه شوي، خو هغومره حق چې پښتو په ویونکي لري هغومره خدمت ورته نه ده شوی. څو کاله وړاندې ګوګل ټرانزلیټ ته هم پښتو ژبه ور اضافه شوه. غوښتنې همدا وشوې په لومړیو کې ګرمې اوازې وي او د ځینو خلکو لخوا ژمنې ډېرې وشوې چې ګواکې دوی به خدمت کوي تر څو په ټرانزلیټ کې د پښتو ژبه غني کړي او هر راز لغات پښتو ته وژباړل شي. زموږ ځینې د رسنیو د ډګر ملګري چې له لویې ستونزې سره مخ دي، د هغوی ستونزه دا ده چې اکثره معلومات چې دوی په ګوګل او یا په نورو سایټونو کې سرچ کوي په پښتو ژبه باندې هیڅ معلومات پکې نه وي. په همدې اړه چې پښتو ژبې ته څومره خدمت شوی دی، کول ورته څه پکار دي او په ټوله کې د دغه هیواد او د نورو ژبو لپاره د ملي ژبو ته څه خدمت پکار دی. په خپرونه کې راسره میلمه دی د اجتماعي خوځښت ټولنې مشر نبی الله هیوادپال صافی. له ده سره به په دې اړه غږیږو. صافی صاحب تاسو ستړي مه شئ. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. مننه، خیر اوسئ. زه په خپل وار سره د افغانستان ټول ولس ته د لویې کومې او ستاسو د تلویزیون بیسندګر او ستاسو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم سلام. صافی صاحب راځئ شروع به له سره وکړو. هغه دا چې دغه آنلاین یا پر کرښه یا سایټونه ګوګل نور انټرنیټ په ټوله کې یوې ژبې لپاره څومره ارزښتمنه ده چې ژبه ور اضافه شي او په ټوله کې د ژبې د غنا لپاره دلته څومره کار کیدلی شي. د ګوګل یا د انټرنیټ په سایټ کې چې کومه ژبه دومره اړینه ده، لکه موږ او تاسې چې یو نعمت اوبه څښو یا ډوډۍ خورو، د ده نه موږ ته ډېره اړینه ده. ولې که دغه ګوګل دغه کومې اسانتیاوې چې موږ ته را برخه کړي دي، د دغو برخو کې باید موږ معلومات پیدا کړو. اوس ګوګل غواړي مثلا په 102 نړیوالو ژبو یوه ژبه وژباړي. که په دغه انداز کې زموږ ژبه هم په دغه 102 نړیوالو ژبو وژباړل شي، هغه هم په غږیزه بڼه د لیکلو په بڼه باندې هم او په غږیزه بڼه باندې وژباړل شي، موږ ته هېوادوالو ته به ډېرې اسانتیاوې را په برخه شي او زموږ به ورسره اقتصاد ښه شي. زموږ به هغه محصلین چې د ادبیاتو نه فارغېږي هغوی ته به زمینه د کار مساعده شي او هغه رسنۍ چې کومې رسنۍ دي دلته اړتیا لري چې یو کتاب د انګلیسي وژباړي په پښتو باندې، یو کتاب د نارویجي یا د چینایي وژباړي پښتو باندې، هغو ته هېوادوالو ته معلومات ورکړي. دا به رسنیو دپاره هم ډېر اسانه اوسېږي. اوس که موږ کله لاړ شو اول به یو کتاب ژباړو په انګلیسي باندې، بیا به یې راژباړو، بیا بیرته په پښتو باندې، هغې نه یا په فارسي د ایران باندې. زموږ که خپله ژبه په ګوګل کې اوسېږي دا به ډېرې موږ ته اسانتیاوې اوسېږي. لکه دا یو علم دی، علم په هر چا سره باید په خپل کور کې به اوسېږي. یو چا سره موبایل اوسېږي او ګوګل ترانزلیټ د ګوګل ژباړه پکې اوسېږي، هغه کولی شي نورې ژبې په خپل کور کې یادې کړي. علمي مسایل لکه د عربانو نه موږ او تاسو د قرآن عظیم شان نه موږ حدیثونه آیاتونه کولی شو پښتو یې په خپل موبایل کې وژباړو. موږ ته به دا خپل لمونځ او اودس دا ډېر په اسانه تمام شي. دا به موږ هر سړی به کولی شي په خپل کور کې په خپل موبایل کې ژباړه وکړي. زموږ که اوس غواړو د ایټالې د یو ډاکټر نه معلومات واخلو نو هغې خپله ویډیو ګوګل ته جګه کړې ده. زموږ ژبه باندې که دا وژباړل شي زموږ یو ډاکټر کولی شي چې په خپل کور کې د هغه د ایټالیایي د ویډیو نه خپله معلومات ځان ته حاصل کړي چې د انسان وجود څه ته ضرورت لري، انسان وجود باید څه وکړي، دا په خپله ژبه ورته ژباړي. که جاپانی یو اختراع وکړي، هغه اختراع هغه جوګوي ګوګل ته، هغه کولی شي چې موږ په خپله ژبه باندې وژباړو. موږ ته ډېر په اسانه تمام. صافی صاحب را به ستاسو خپلو هڅو ته چون چې تاسې د اجتماعي خوځښت یوه ټولنې مشر یاستئ، د خپلو کارونو په اړه مو موږ ته ووایاست. تاسو په دغه برخه کې تر اوسه پورې څومره کارونه کړي دي؟ موږ په دغه برخه کې تقریبا 1 کال 4 میاشتې کېږي چې موږ غواړو چې دغه افغانانو ته همه ذهنیت ورکړو. موږ د کابل نه شروع وکړله، هلته مې یوه غونډه ونیوله، معلومات هم خلکو ته ورکړه. بیا لاړو لوی ننګرهار ته، هلته معلومات ورکړل. بیا لاړو لوی پکتیا ته، نو هلته رسنۍ هم راغلې وې، هغه زموږ ویډیو هم ژوندون خپاره کړې ده د
هم شمشاد خپره کړې ده، بیا لاړو لویه پکتیا ته، بیا لاړو لوی قندهار ته. بیا دغه زمونږ د پکتیا نه وروسته ذهنیت کې یو څه تغییر راغی. تغییر په دې راغی چې موږ غوښتل مخکې به په مرکز کې یا په یو هوټل کې یا په یو تالار کې غونډه نه وله، چې کله قندهار ته موږ لاړو، قندهار نه ذهنیت بدل په ده شو چې موږ باید محصلینو ته دا غونډه ورکړو. دا خو یو علمي کار دی، دا خو یو ټکنالوژي برخه ده، دې باندې هر څوک نه پوهېږي، په دې باندې محصل ډېر زر پوهېږي. موږ بیا د قندهار پوهنتون کې د والي صاحب په همکارۍ، د اطلاعات و کلتور رئیس په همکارۍ، د پوهنې رئیس په همکارۍ موږ بیا لاړلو هغه ته د لوی قندهار پوهنتون کې چې اوس د احمدشاه بابا پوهنتون په نوم باندې یادېږي، هغه پوهنتون کې موږ ته ځای راکړ، تالار یې راکړل، محصلین راغلل، تقریبا 2-3 زره کسان وو. هغوی ته موږ خپل هغه نظریات وړاندې کړل. نو دغه چې موږ محصل ته دغه نظر وړاندې کړ، هر محصل فیسبوک لري، هر محصل رسنۍ ته لاس رسی لري، هر محصل پوهه لري. نو دا غږ زموږ انعکاس کوي. زموږ غوښتنې د دوی نه دا دي چې موږ څنګه کولی شو چې هغه پښتو موږ جګه کړې ده هغه ته خدمت وشي. دلته د ګوګل شرایط دي. ګوګل یو تجارتي شرکت دی، هغه وایي چې ستاسو څومره ویونکي زیاتېږي هغومره به موږ ستاسې ژبې ته اسانتیاوې برابرو. که ستاسې ویونکي کله کمیږي، موږ دغه ستاسې ژبه چې کومه جګه شوې ده دا هم درنه کاږو، ولې چې عاید یې موږ ته نشته. اوس موږ په ژبه باندې پاکستانی، ایرانی یا ترکی یا مثلا نارویجی یا ډنمارکی یا چینایي زموږ په ژبې شی نه ژباړي، ولې چې زموږ ژبه هلته پران نشته ده، هغه پکې ستونزو سره دی. نو هغه ته زموږ کله زموږ ژبه هغه خپل ځان ته وژباړي، نو ګټه عاید به چا ته ځي؟ ګوګل ته به ځي. که موږ د هغې کتاب په خپله ژبه وژباړو، د هغې ویډیو په خپله ژبه وژباړو، ګټه به ګوګل ته ځي، زموږ به ویونکي زیاتېږي، ګوګل ته به امتیاز ځي او زموږ دا ژبه به غني کېږي، ورځ په ورځ به غني کېږي. که موږ داسې وده پاتې شو لکه څنګه چې دا څو لسیزې وده یو او خپل ژبې ته خدمت نه کوو، ژبه حیثیت د مور لري. هر څوک ګوره دلته موږ تاسې که وګورو په افغانستان کې ډېرو خلکو ځمکې غصب کړي دي، خو زه ورسره خپله مشکل نه لرم. ولې نه لرم؟ ځمکه د یو ساحې هغې غصب کړې ده. دا زموږ ژبه چې چا غصب کړې ده دا ملي خبره ده، ملي خاین پسې باید موږ وګرځېږو. اوس موږ تاسې که دلته وینو په احمدشاه بابا مینه کې چې د پښتنو ساحه ده، غونډ افغانستان د پښتنو دی، په کابل کې چې زړه د افغانستان دی، په دغه ساحه کې اوس د ایران تدریس کېږي. اوس فعلا د ایران تدریس کېږي. موږ او تاسې تر اوسه پورې خپله ژبه باندې خبرې نشو کولی او دلته موږ بله ژبه یادوو. موږ که هر سړی غواړي دولت ته لاړ شي په دې دولت کې کار وکړي، هغه باید د ایران ژبه یاده کړي، پس د هغې نه په دولت کې هغې ته وظیفه ورکول کېږي. خو پښتو خو نشته ده، دري خو نشته ده، خو د ایران ژبه په دغه دولت کې ده. دغه دولت کې باید موږ او تاسې د ایران ژبه یاده کړو، هغه ته امتیاز ورکول کېږي. دلته داسې رسنۍ شته دي، ګوره داسې رسنۍ شته دي چې هغه د ملي ضرر دی، ملي ژبې دپاره، د ملي ارزښتونو دپاره زموږ ضرر نه، خو هېڅ چا غږ جګ نه کړ، هېڅ چا ونه ویل چې دغه رسنۍ کې دا کارمندان ولې هغه سوګند چې کوي دی چې وایي چې موږ به سوګند یادوو چې موږ به خپل هېواد د ملي منافعو نه دفاع کوو، اوس دفاع نه کوي، اوس ورته خیانت کوي. څه دپاره؟ خپل معاش دپاره. کېدای شي په ژوندون کې دومره امکانات نه اوسېږي، کېدای شي په شمشاد کې دومره امکانات نه اوسي، کېدای شي په نور رسنیو کې دومره امکانات نه اوسي. په هغه رسنۍ کې چې امکانات دوی ته ورکوي، دوی د خپل مذهب، د خپل ژبې، د خپل کلتور، د خپل ملي عنعنو نه تېرېږي، په هغې پښې ږدي، صرف خپل معاش دپاره ځي په هغه رسنیو کې کار کوي چې هغه د افغان ضد دي، هغه د اسلام ضد دي، هغه د پښتو ضد دپاره په هغه رسنیو کې دوی ځي کار کوي. صافی صاحب، د 50 میلیونه پښتنو ژبه ده پښتو، او 50 میلیونه ځینې وایي چې تر دې هم زیات ویونکي لري په هیواد کې. د دې هیواد مؤسسین هم ځان بولي، غیرتي هم ځان بولي، په ټوله کې ځان ته د ابدالي لمسیان هم وایي چې 15 کلن تاریخ لرو. بیا خبرې د بل چا په ژبه باندې کوي. ګوګل هم ورته ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې که همداسې سست کار روان نو شاید ژبه مو له ګوګل هم پورته شوې ژبه بیرته ختمه شي. اوس دغه د 50 میلیونه نفوس ته څه پکار دي چې څه باید وکړي د دې لپاره چې ژبه له ګوګل نه شي او په ټوله کې هغه مسؤلیت چې په اوس کې دوی لري د ژبې د خدمت لپاره چې دغه ګوګل ته اضافه شوې برخه چې په خپله خوښه یا ګوګل پورته کړي یا د ځینو ستاسو په څېر د هڅاندو ځوانانو هڅې وي چې اوس بېرته ګوګل دغه لرې نه کړي، له موږ یې وانخلي دغه امتیاز. زما خو دغه خلکو ته دا غوښتنه ده چې عام ولس خو څه نشي کولی. عام ولس خو به دومره وکړي چې خپل فیسبوک، خپل لیک ولوست او خپل هغه دفتري کارونه دې باید په پښتو کړي.
خو زما د دولت نه دا تقاضا ده چې یوه ژبه غني کول د دولت وظیفه ده، دا د یو عام سړي وظیفه نه ده، یو ادیب وظیفه ده. زموږ د علومي اکاډمي د هر استاذ که ته وګورې چې هلته هر کارمند دی هغه د میاشتې 3 لکه افغانۍ معاش لري، 3 لکه افغانیو نه شروع تقریبا د 1 لک پر دی معاش لري. خو دغې ته باندې زه غږ کوم که تاسې دا ژبه همداسې پرېږدئ دا ژبه به نور هم ختمه شي. اطلاعات و کلتور وزارت د زموږ اطلاعات و کلتور وزارت په دغه څو دورو کې دی 0.0 د پښتو دپاره نور هم خیانت کړی دی، ضرر یې کړی دی، پښتو یې اخیستې د خاورو سره خاورې کړې ده. په ځای د ده چې پښتو ته د مور په سترګه وګوري، دا ښکلی کې په غېږ کې ونیسي، دوی په پښو پرې ختلي دي. همداسې د مخابراتو وزارت وایي زه غواړم چې خلکو ته اسان خدمت جوړ کړم. اسان خدمت په ده نه جوړېږي، اسان خدمت په ده جوړېږي چې زما ژبه په ګوګل کې اوسېږي، زما ژبه په نړیواله سطحه اوسېږي، زما ژبه په دې دولت کې اوسېږي. ته ما ته څنګه اسان خدمت جوړوې؟ زه یو بانکي سیستم کې پیسې لرم، زه چې ننګرهار ته ځم چې زما هلته په کمپیوټر کې خپله ژبه نه اوسېږي، زما نوم یا ښایسته خان دی یا ښاپیرۍ ده یا برېښنا ده، دغه حروفونه چې زما په ژبه کې نه اوسېږي. هر انټرنیټي سیستم چې خپل لغت داخل نشي هغه نشي کولی چې د یو بانک نه پیسې واخلي. زموږ او ستاسې پیژندپاڼې چې دغه کومې پیژندپاڼې دي دې کې د یون صاحب دا نور مشران خیر اوسي چې دغه پیژندپاڼې راووتلې. دغه پیژندپاڼې چې اوس دي زه قندهار ته ځم، زما پیژندپاڼه زه ورکوم، زما ژبه په ګوګل کې نشته ده، زما ژبه په سیستم کې نشته ده. زما څنګه معلوموي چې زما دلته کابل کې غلا کړې ده، خون مې کړی دی، زه قندهار ته څنګه. خو که زما ژبه په ګوګل کې اوسېږي، پولیسانو سره باید یو سایټ اوسېږي چې زه مې خپله پیژندپاڼه پولیس ته ورکړم، هغې هلته چک کړي، زما ښه و بد معلوم کړي. که داسې اوسېږي کاغذي پیژندپاڼه اوسېږي، زه کاغذي پیژندپاڼې خو په 1 دقیقه کې که زه اوسېږم د کاپیسا زه کولی شم د قندهار جوړه کړم، زه کولی شم پکتیا جوړه کړم. دا یعنې کاغذي پیژندپاڼه ده، هغه کې داسې مشکل پکې نشته. خو موږ که غواړو چې دغه ژبه ته خدمت وشي باید د اطلاعات و کلتور ریاست، باید د مخابراتو وزارت او خپله د علومي اکاډمي او د پوهنې وزارت زموږ ژبې ته باید دوی متوجه وشي. ژبه غني کول د دولت کار دی، ژبه غني کول د ملت کار نه دی. دولت باندې زه دا غږ کوم په اوسني ولسمشر باندې که په راتلونکي کې هر یو ولسمشر کېږي که ته پښتو ژبه غني نه کړې نو تا ته به د افغانستان خلک په درنه سترګه نه ګوري، تا ته به د خپل ولسمشر په سترګه نه ګوري. ولې به نه ګوري؟ چې ته د یو قوم ژبه د خاورو سره خاورې کوې، د هغې ملي منافع ته ختموې، او ته که کله سټیټ ته جګېږي ته بیا وایې چې زه افغان یم، ولې په افغانستان کې واحده ژبه نشته ده. نو ته څنګه بل هېواد کې شی ویلی چې زه یو افغان یم؟ ستا په هېواد کې ژبه نشته ده. ته به د خپل د ژبې نه باید اول دفاع وکړې. ته د اول خپله ژبه په دفتري کې هغه کې غني کړې، همداسې په نړیواله سطحه باندې، همداسې په ګوګل کې، همداسې موږ ټول خلک چې بهر ته ځو موږ او تاسې ته GPS یو اسانه وسیله ده چې په هغې کې خپله پته موږ ته رالیږي، د چینایي کوډ ته موږ په ډېر اسانۍ تلی شو. که زموږ دغه نقشه د افغانستان په ګوګل کې نشته ده، زه چې اوس دغه ژوندون تلویزیون ته راځم نو زه باید د چا نه پوښتنه کوم ژوندون تلویزیون چېرته دی. که دا زموږ افغانستان په نقشه کې وای، په GPS کې وای، نو ما چې هلته لیکلي وای چې کابل افغانستان مثلا ژوندون تلویزیون د سړک نوم مثلا پلانکۍ او د کور د ژوندون شمېره دغه، نو په ډېر په اسانۍ به موږ کولی شو دلته موږ راشو. نو زما غوښتنه د ولس نه دومره ده چې هغوی دې صرف په خپل فیسبوک په خپلو لیکنو کې دا دې وکړي چې پښتو ته دې هغه وکړي. او بل مې په ادیبانو باندې دا غږ دی چې دا پښتو ته نومونه کړي. د علومي اکاډمۍ دا وظیفه ده چې هره ژبې ته باید نوم ولري. موږ اوس ډېر شیان نوم نه لرو، موږ ژباړونکی نه لرو په افغانستان کې د پښتو ژبې، هېڅ ژباړونکی نه لرو. وزارت خارجه د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې موږ پښتو ژباړونکی نه لرو، په غونډ افغانستان کې نه لرو. ولې نه لرو؟ موږ یو هېواد نه یو، موږ یو دولت نه یو، ولې موږ د دغه قشر اوسني خلک نه یو؟ ولې؟ صافی صاحب راوس ستاسو د خوځښت د اجتماعي خوځښت چې تاسو بنسټ ورته ایښی د دې راتلونکي پلانونه څه دي؟ دوی به د ګوګل لپاره څه کوي تر څو پښتو ژبه هلته غني سي؟ موږ به تر ټولو اولنی هغه هم دا دی چې ټول افغانستان ته سفر وکړو، 4 ولایتو ته، هر ولایت ته لاړ شو، په پوهنتون کې غونډه ونیسو او خلکو ته معلومات ورکړو. که په ده باندې بسیا ونه شله موږ به ولسوالیو ته ځو. موږ به د هر افغان کور ټکوو چې راشه پښتو ولیکه، پښتو ووایه، د پښتو څخه دې خپله دفاع وکړه. دا به هر افغان کور ته به موږ ځو. زما په مشرانو باندې دا غږ دی. خو زموږ مشران ډېر په خواشنۍ سره وایم چې کله څوکۍ قدرت کې نه اوسېږي، پښتون اوسېږي، افغان اوسېږي. چې کله قدرت ته ورسېده وایي زه
تعصب نه کوم. زه وایي متعصب نه یم. ته تعصب کوې، ته د افغان په رایه لاړلې، هغه څوکۍ دې ونوله، ته په قدرت ته ورسېدلې، تا د افغان دپاره څه کړي دي؟ مخکې د دې نه ته ښې غونډې کوې، ښې مظاهرې کوې، ښه لاریونونه کوې، تر څو چې ته قدرت ته ورسېږي. چې قدرت ته ورسېدلې ټولې خبرې بیا د یاده وځي. اوس موږ په خپله په افغانستان کې په هېڅ ځای کې چې ملي ځای دی هلته پښتو شتون نه لري، هلته پښتو هېڅ وجود نه لري، هلته پښتو باندې څوک خبرې نه کوي، په پښتو باندې شرمېږي. ته چې په خپله ژبه شرمېږې، ته په خپل مور شرمېږې، نو تا ته بیا څه سخت دی چې زه ستا ته احترام وکړم چې ته زما وزیر یې، ته زما رئیس یې، ته زما معین یې، ته زما والي یې. دا خو بیا د غیر دغه نه ده. موږ وایو چې راځئ ټول لاس یو کړو، دغه ژبې ته خدمت وشي. بالکل اسلام دین هم هر چا ته خپلې برخې معلومې کړي. مثلا ورور پوره برخه اخلي، خور نیمه برخه اخلي. په ټوله کې د هر چا برخې معلومې دي. موږ تعصب نه کوو، نه تعصب ته لمن وهو. یوازینی شی چې غواړو هغه خپل حق ده. اوس راسره څوک حق نیمې کوي هم نه، یعنی خپل حق اخیستل خو پرېږده چې موږ 15-16 سلنه یو، هغه حق خو هېڅوک نه راکوي. خو بلکې اوس راسره د همدغو ځینو مشرانو له وجې چې په ډېرو ځایونو کې مو لیدلي دي، په ټولو دولتي غونډو کې که تاسو لاړ شئ وګورئ، هغلته چاپېدونکي بینرونه وګورئ، د ویناو برخه وګورئ، انحصاران وګورئ، ترانې غوښتونکي وګورئ، تمثیل وګورئ. ټولو برخو کې تاسو به وګورئ چې یو یا دوه کسان هغه هم د نمایش لپاره د خبرو په منځ کې شاید 4 کلمې پښتو ونه وایي. موږ دا نه وایو چې ټول د پښتو وایو، موږ دا وایو چې هغه څوک پښتانه دي خپل ژبې ته د ارزښت ورکړي، وخت دې ورکړي، په خپله ژبه د خبره وکړي. تعصب ته لمن نه وهو، خپل حق غواړو. او له ټولو پښتنو مو هم همدا غوښتنه ده چې د خپل حق لپاره مټې را بډ وهي، تر څو د هېواد په ټولو ځایونو کې دولتي ادارو کې دغه ستونزه چې اوس موجوده ده ورته ځانګړې توجه واوسېږي. وروستۍ پوښتنه کومه له هېوادپال صافي صاحب څخه چې هغه به هم همدا وي. صافي صاحب ادارې په لوی لاس غواړي چې پښتو ژبه کمزوري کړي په ټوله معنا، ځکه یوازینی هدف شاید د دوی همدا وي چې بینرونو چاپېدلو نه او نورو کیسو نه یو ورځ د محیط زیست په بخښنې چې خدای وکړي ګډوډ نه شم، خو د یوې ادارې غونډه وه، یو ملګری و د یو بلې رسنۍ نه، کمال افغان نومېږي، هغه او ځینې نور شعوري ملګري سره یو ځای ناست وو چې کنفرانس یې ورکاو. کنفرانس کې پوښتنه موږ همداسې برابره کړه چې ترې ویکو. بیا ورته وویل چې تاسو به خپله دا کمزورتیا کله له منځه وړئ. دوی ویل چې موږ دومره کمزورتیاوې له منځه وړي دي په ټوله کې په هېواد کې چې دغه پښتو ژبه به تاسې کله په خپلو لیکنو کې شاملوئ. دوی بیا بخښنه بیرته وغوښتله. په ټوله کې چې هر ادارې ته ځي هغلته اعلامیه درته په دري درکوي، بلنلیک درته په دري لیږي، شاته بینرونه ټول په دري. تعصب له مخې نه، بلکې یوازې له دې مخې چې زموږ حق دی، حق غواړو. وزارتونو ته څه کول پکار دي، افغان حکومت ته څه کول پکار دي، او اطلاعات و کلتور ریاست ته څه پکار دي. اول به زه د تعصب خبره وکړم. دا شمشاد ژوندون موږ ستاسې کور دی، که دا څومره ښایسته اوسېږي، څومره پکې ګلان اوسېږي، څومره څوکۍ میزونه یې ښه اوسېږي، څومره کامرې هغه انداز کامرې اوسېږي چې د 4G او د 5G نه قوي اوسېږي، نو دغه د بل تلویزیون ته ضرر نشته دی. موږ دا غواړو چې که پښتو کې څومره امکانات اوسېږي، زموږ دري زبان وروڼه، ازبک وروڼه، همسایګان پاکستان، ایران، تاجکستان به زموږ د ژبې ګټه واخلي. که موږ یو لغت ډېر هغې ته اسانه کړو، لکه میرمن، که زموږ ټول خلک میرمن ووایي نو هغوی کولی شي دا زموږ لغت یاد کړي، میرمن ورته ووایي. یا لکه هلک، ټول موږ افغانان ټول په ګډه سره لکه لر و بر، لکه بدخشان، نورستان همداسې دی، هلمند و قندهار داسې دی، ننګرهار و خوست، دا ټول که موږ هلک ووایو زموږ ژبه به بل چا ته ډېر په اسانه شي. موږ د دري ژبې سره تعصب نه لرو. دري ژبه زموږ د دې هېواد ژبه ده. که دري زبانان هم وغواړي موږ سره لاس یو کړي، موږ به هغه ژبه ګوګل ته ورسوو، موږ به هغه ژبې ته هم دومره امکانات جوړ کړو. هغوی هم کار نه دی کړی، هغوی هم کار نه دی کړی. هغوی د ایران پارسي پسې روان دي او د ایران پارسي نه ګټه اخلي. هغوی ته بیا هم یو وسیله شته، خو ولې موږ ته هغه وسیله هم نشته ده. موږ هغه وسیلې نه هم پاتې یو. هغوی غواړي مثلا بعضې لغتونه له ایران سره لږ مشکلات لري، خو یو څه پرې مشکل خپل شي حلولی. موږ ورته دا پکار ده چې موږ د دري سره تعصب نه کوو. دري زموږ د هېواد ژبه ده. دري ته کوم څوک وغواړي موږ خدمت کوو، موږ ورسره ولاړ اوسېږو، خو حق
اول زموږ د پښتو ژبې دی چې زما ژبه په ما باندې څنګه حق لري، په ما باندې د ده ته خدمت کول فرض دي، داسې ولسمشر صاحب ته خدمت کول د دې ژبې فرض دي، داسې یو وزیر صاحب ته خدمت کول فرض دي، داسې د یو رسنۍ کارکوونکي ته هم د دې ژبې خدمت کول فرض دي. ما مخکې د رسنیو خبره چې وکړه په دې خاطر مې وکړه چې دلته زموږ ملي منابع باندې پښې ږدي خپل معاش دپاره دا کار کوي. موږ افغانان باید داسې وکړو چې د شخصي ګټو نه تېر شو، د ملي ګټو ته احترام ولرو. ملي ګټې باید موږ دلته ژمن اوسېږو. نو تا وویلې چې څه وکړو چې دا ژبه هغه شي، د دې کول ژبه سره ډېر تعصب روان دی. زما د کابل پوهنتون 3 هفتې 4 هفتې شلې چې زه غواړم په کابل پوهنتون کې غونډه ونیسم، بنرونه مې چاپ کړي دي، هغې لپاره مې کاغذونه چاپ کړي دي. د کابل پوهنتون رئیس صاحب ما سره نه غواړي چې وګوري، نه غواړي چې وګوري. زه قندهار ته تللی یم، زما ډېر استقبال شوی دی، زما په پوهنتون کې غونډه ورکړې. زه خوست ته تللی یم، په پوهنتون کې مې غونډه ورکړې، چا تالار افتتاح نه وشي، ما ته تالار راکړی دی. په قندهار کې او په خوست دواړو کې تالارونه افتتاح شوي نه وو د پوهنتون، خو ما ته د غونډې لپاره اجازه راکړه چې ته تر کابل نه راغلی، ستا نظریات صحیح نظریات دي. خو په کابل پوهنتون ته زه دا څو ورځې ځم، زنګونه ورته وهم، هغه ورته کوم، په واتساپ کې مې ورته هغه پرېښي دي مسیجونه، هېڅ ما ژبې هغه ته جواب نه راکوي. نو موږ چې په خپل هېواد کې نشو کولی چې موږ د ژبې په کابل کې خبرې پرې وکړو. ما نه پرېږدي چې زه محصلانو ته معلومات ورکړم چې هغه محصلان چې هغوی د دغې ژبې په اهمیت پوهېږي او که دغسې هغه روانه اوسېږي، حالات روان اوسېږي، موږ دې ته مجبوره کوي چې موږ د علومي اکاډمي مخکې خیمې ووهو تر څو موږ د خپل ژبې حق وغواړو. د کابل پوهنتون کې په دواړه ژبو باید تدریس وشي. د 14مې ماده کې د اساسي قانون کې راغلی دي چې په دواړه ژبو تعلیم کول د هر افغان حق دی. زه به د خپل حق بیا په لاریون باندې غواړم، زه بیا به خیمه وهم، احتساب به کوم د علومي اکاډمي مخکې تر څو چې موږ خپل حق وغواړو. همداسې کول اطاعت کلتور موږ ته دا حق رانه کړي، که پوهنې وزارت هم حق رانه کړي او که تکنالوژي په برخه کې مخابرات وزارت هم حق رانه کړي. زه به د هغې وخته پورې دوی باید ما مجبوره نه کړي، دوی باید زموږ ژبې ته احترام ولري. که کله یې ونه کړه دا کار، زه بیا مجبور یم په لاریون په مظاهرو به زه باید دا خپله غوښتنه کوم. رابسو دې ته بالاخره د پوره ونډه لري د یو هېواد وګړي د خپل ژبې ته د خدمت، د هغه ادبیاتو لپاره خدمت کول، د ځوانانو، محصلینو، دې ته ورته شاعرانو، لیکوالانو، ژورنالستانو څخه ستاسو هیله څه ده چې په دغه برخه کې راسي، له تاسو سره یو ځای سي او بالاخره پښتو ژبې لپاره په ګوګل کې کار وکړي؟ زما د دې نه غوښتنه دا ده چې هر وخت کې موږ ملي منابعو ته ژمن پاتې شو. زه د دغه خلکو نه غوښتنه کوم چې راشي په دغه کاروان کې د موږ سره لاس یو کړي. او ډېره غوښتنه مې د تجارانو نه ده چې دغه کوم تجاران دي لکه اوس الکوزی مثلا دلته پیپسي، اوبه دا تولید لري، باید ډېر شیان تولید لري لکه خان شټیل، لکه بل دی د دغه خپلې نوشتې په پښتو کې که بهار ته ځي، که څوک دلته راځي باید په هغه کوکاکولا باندې پښتو نوشته اوسېږي، نه چې خالي انګلیسي نوشته کې. که ته دا غواړې چې ملي خیانت نه کوې، ژبې ته خدمت کوې، خپل تجارت ته دې غواړې چې وده ورکړې، په پښتو لیکنې وکړه تر څو چې بهرنیان خبر شي چې پاکستان نه موږ ته دوایي راځي، هند نه دوایي راځي، ایران نه دوایي راځي، هغو ته باید موږ یو ټارګټ کېږدو چې وروره که دوایي ته افغانستان ته رالیږې ته به په پښتو پرې لیکنه کوې. په ده خاطر باندې چې یو پښتون پوه شي چې د دې دوایي کیفیت څومره دی، معیار یې څومره دی او دا د کوم مرض دوا ده. که دا لیکنې نه کوي نو زموږ هېواد ته نړۍ مننه صافی صاحب، تاسو هم ډېره سلامت اوسئ، خدای مو کامیابه لره، ښه وخت تېر شي. درنو لیدونکو تاسو ټولو هېوادوالو هم مننه کوو چې په سهارنۍ خپرونه کې زموږ ملتیا کوي. تر سبا خپرونې د الله په امان.